د پاکستان او د بهارت کشیدګي او کله چې بهارت بزدلانه اقدامات شروع کړي دي، که دغې ته موږ وګورو نو په بهارت کې څه وشو او پاکستان څه وکړل. بهارت د پاکستان بېګناه ماشومان زنانه مړه کړلې او پاکستان د بهارت 15 جهازونه راوغورځول چې په هغې کې 3 رافیل جهازونه قیمتي جهازونه دي، ورسره 15 ډرونز او هغه ډرونز چې هغه اسرائیلي ساخته هیروپ ډرونز دي، قیمتي ډرونز د سامان له لیس او دغه د هغې بزدلي د دې نه ظاهرېږي چې اوس ډرون حملې هغو شروع کړي چې پاکستان کې خوف او هراس پیدا کړي. خو د الله په فضل سره د پاکستان قوم، د پاکستان فوج، د پاکستان فضاییه هغه های الرټ ته یو طرف ته که بهارت ته جانی نقصان، مالی نقصانونه ورکړل، نو بل طرف ته د پاکستان قوم او فوج فضاییه هغه همه وخت تیار ده او بهارت د پدې خوب نوي چې پاکستان حمله ولې نه کوي. پاکستان به حمله کوي، خو د ډي جي آی اس پی آر مطابق، د هغه د وینا مطابق ځای کله به کېږي او برپور حمله به کېږي. د دغه ځای انتخاب او دغه به کېږي داسې نه چې د بهارت غونډه کې پاکستان بېګناه شهریان په نښه کې، بېګناه شهریان نه ښه ټیک ټاک نښه به کېږي. څنګه چې په تیر حمله کې د هغو هیډ کوارټرې تباه شولې، د هغو تنصیبات تباه شو، د هغې جهازونه راوغورځولی شو، داسې برپور تیارۍ سره به برپور حمله د پاکستان د طرف نه موتوړ جواب ورکړی کېږي. پاکستان د دې سره که موږ وګورو چې څومره د بهارت ته نقصان رسولی دی، جاني نقصان، 50 کسان د هغې تر دې ټیمه پورې وژلی شوي دي په دې حملو کې، او دا له پاکستان دفاعي پوزیشن کې دی. پاکستان خپل حمله حق هغه لري او سلامتي کونسل هم په دغه کې خبردار کړی دی چې پاکستان به د خپل بېګناه شهریانو د یوې قطرې د وینې بدله ضرور اخلي.